د کچ ډاکوانو حکومت ته اسلحې په حواله کړلې او خپل ځانونه یې سرنډر کړل. په دې کې داسې ډاکوان هم وو چې د هغوی د سرونو قیمت هم لګول شوی و، 10 کروړه 2 کروړه 15 کروړه دا قیمتونه د دوی د سرو چې کچا وویشتله نو دغه انعام به ورته ګورنمنټ ورکوي. اوس که تاسو وګورئ دا هغه ډاکوان وو چې دوی د زرونو تعداد کې خلک ووژله، شهیدان یې کړله او په زرګاو تعداد کې خلک لوټ کړل، د چا نه 1 کروړ بتا، د چا نه 2 کروړه. او دا هغه خلک دي چې د پاکستان د ګورنمنټ د پولیسو سره دوی نښته هم کړې ده، ډېر پولیسوالی هم وژلي دي او بیا دغه ګورنمنټ راپاسې دوی معاف کړل او اسلحه یې ترې واپس واخیستله. په کوم بنیاد مو معاف کړله؟ هغه خلک چې دوی وژلي وو هغه مو هم ورته معاف کړله. نو دا د دې خبرې ښکاره ثبوت دی چې دا ستاسو خپل خلک وو او خپل خلک مو د هغه حالت نه راوستل خپل حالت ته او د ډېرو مراعات ورکولو فیصلې هم کړي دي چې دوی بچي به په اعلی سکولونو کې سبقونه وایي او په دغه ډاکوانو به هیڅ قسمه مقدمه نه درج کیږي. نو دا دغه ملک حالات دی چې په خپله په یو ریاست کې دننه دوی حالات هم خرابوي او کله چې د دوی پراجکټ پوره شي نو بیا یې ختم هم کړي.